وای دا سړی دله دی وای ته یې نه پېژنې او زه دله مور غیم مور همستاره پې والله په خور دله سورېږم پوډري په اصولو کې خبرې کوه پوډري ثابته شپه او ثابته ورځ چرسه پوډر وس کې بیا په ځان نه پوهېږي د خلکو خوره موریا دی زه به دې وشلوم ګورې ته ما نه پېژنې قسم په خدای چې در پکې به روغ ونه وځم سیدولي شاه تا خو ځان شرمولی دی خو تا له چا درس نه دی سکلی بې غیرته انسانه قسم په خدای چې د کنزل لیکلي در پکې روغ به ونه وځم ته ما پېژنې څوک یم ما پېژنې یوه خبره درته کوم چې ګوره آینده دې زما سیټ ته خوله راواچوله قسم په خدای چې دا لاس در پکې ومنډم بې غیرته انسانه ستا هغه ورځ یېرې شو چې ما ته به دې رنګ وکړې پیسې راله راکړه بې غیرته انسانه تر اوسه پورې زما په خرچه باندې اوسېدي بې غیرته انسانه اوس مې درسره هم 1500 ریال پرې کونه کې پراته دي بې غیرته انسانه او ته راځي اوس ما دلته کنځلې کې زما خوره مور دی زه به در پکې ونه وځم زه کټان خیل ګجر یم دا یو درته زه وایم قسم په خدای چې در پکې به ونه وځم سیدولي شاه د ځانه د سړي بچی جوړ کا د ځانه د سړي بچی جوړ کا دا ثابته ورځ چې 400 پوډرس کې لږ په اصول اسکا ثابته شپه باندې په 400 په پوډرو باندې پروتي نشهي سړی بړوا ته اوس راځي دلته ماته کنځلې کې وای د دې سمې که د غره ښکلي دي ټوله دنیا کې پښتانه ښکلي دي اور د دې سمې که د غره ښکلي دي ټوله دنیا کې پښتانه ښکلي دي وطن ته راشه مسافر اشنا دلته هوا دلته اوبه ښکلي دي سلامونه ملګرو ستا سرور یا زحمت سټار سره د نوي ویډیو حاضر یمه د دغه ویډیو کې دغه کنزل یو پښتون بل پښتون رور ته کوي نو ډېر د افسوس او د عبرت مقام دی چې موږ د سوشل میډیا کم حد ته راورسولو په یو بل تنقید کوي خو خپلې هغه میندې او خویندې کم چې په کورونو کې ډېر زیات په فرده کې دي نو پلیز دغه مه ټارګټ کوئ ځکه چې هغه معصوم بللی شي هغوی په دې کې هیڅ قسمه رولز نشته دی نو په دغه یو خپله غلطۍ باندې پلیز فوکس وکړي چېرته هم د چا خور د چا مور کنځل چې کوم دی دا انتهایي یو غورځېدلی عمل دی اسلام هم د دې نه منع کړي دي او دې نه علاوه زموږ معاشرتي روایت هم د دې هیڅ قسمه تعاون نه کوي چېرې هم د چا مور د چا خور سره دغه شان د هغې دپاره داسې الفاظ استعمال مه کوئ دا یو درخواست دی او د معاشرت چې کوم دی انتهایي نیګیټیو سایډ ته د دغې سوشل میډیا د داسې استعمالونکو په وجه ځي تاسو هم د خپلې رای اظهار ضرور کمنټس کې وکړئ د سوشل میډیا په غلط استعمال په حوالې سره څه خیالات لرئ